او په سن 9 هجری کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله تبارک وتعالى په حکم باندې د حضرت علی المرتضی او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنهما د دوی په ذریعہ باندې اعلان فرمایل چې نن پس به چرته هم یو مشرک هغه به بیت الله د مسجد حرام دې ته به دخول نه کوي، د بیت الله طواف به نه کوي، حج عمره به نه کوي، ځکه چې یو مشرک ته چې هغه د الله تبارک وتعالى په ذات او په صفات کې شریک مقرري داغه هیڅ حق نه جوړیږي چې هغه د موحدینو مرکز ته راشي. نو لہذا دا آیتونه مبارکه نازل شو چې اې د ایمان خاوندانو بشک دا مشرکان دوی نجس دي، ناپاک دي. نن پس دغه کال دوی ته مهلت دی، نن پس چې دی کال نه بعد دوی چری هم مسجد حرام ته دی نشي داخل دي. او چونکه د مشرکینو اقوام عالمنا تګ را تګ او د دوی براتل حج عمره به مکړه، تجارت به مکړو، غله به وروړه ځان سره مکه مکرمه کې به خرڅ کړه. نو د دوی په دې بندش سره مسلمانانو سره دا خوف پیدا شو، دا فکر پیدا شو د اسباب په دنیا کې چې اقوام عالمنا دا مشرکین دا کفار چې دوی رانه شي او دا تجارت اونشي، کاروبار اونشي، نو بیا به معاشي لحاظ سره به مشکلات او مسائل وي. الله رب کائنات داغي جواب او ارشاد فرمایل کچره تاسو سره دا یری نو رب کائنات به تاسو مستغنی کی، تاسو بغنیان کی، او داسې زینه به تاسو اسباب برابرۍ په خپل فضل سره الله جل شانه چې څنګه وغواړي. او د الله رب العالمین هر فیصله هغه په حکمت باندې مبني وي او الله جل شانه علم ولا ذات دی چې کوم حکم تاسو درکې پاغي کې یقینا حکمت وي او پاغي کې تاسو فائدہ وي. یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو انما المشركون نجس بشک مشرکان خو ناپاک دي فلا يقربوا المسجد الحرام پس دوی د نزدیکیږي مسجد حرام ته بعد عامهم هذا پس د دې کالنا. انما المشركون نجس مشرک ناپاک دي. نو د دوی د ناپاکی یو خود انسان چې کم نجس وي، ناپاک وي او بیودسي په حالت کې وي، حدث اکبر کې وي، د جنابت په حالت کې وي، زنانه مخصوص ایامو کې وي، نو دی مسجد ته نشي داخل دي. یو هغه نجاست دی او هغه ته ظاهري او جسمانی نجاست وي. دې ځکه دغه نجاست مراد نه دی بلکې دا د نجاست نه د اعتقادي نجاست مراد دی، د عقیده نجاست مراد دی. د دوی عقیده نجس ده، په شرک کې مبتلا دی، د الله رب العالمین په ذات او په صفات کې غیر الله چې دغه شریک ګڼي. د الله رب العالمین چې کوم خصوصیات او کوم صفات دی هغه صفات غیر الله ته ورکړي. او کوم بیماری نن چې ډېرو مسلمانانو کې موجود دي د الله تبارک وتعالى چې کوم صفات دی هغه صفات په غیر کې تقسیموي، اگر صفات پر غیر کی منی ہو جس میں عبادت کا دھوکا مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر. نن ځان ته مسلمان ویلو والا څوک د قبر په خوا کې سجدي کوي، څوک د اونې بوټي لاندې سجدي کوي، څوک د خپل ځان په شانتي انسان ته سجدي کوي، او څوک د خپل ځان په شانتي د انسان په باره کې دا عقیده ساتي چې یاره زما د زړه په رازونو باندې پوه شو او د مستقبل په باره کې چې داسې پیشنګویان وکړي او دغه شانتي چې د غیب او علم ورسره دی ټول پوشیده خبرې چې دغه ښکارا کوي او ما په ژوند کې چې سمخ کې تیر شوی او سره راتلونکي هر څه راته وي. نو د الله رب العالمین چې کوم صفت خاصه دی هغه مونږ چې دی غیر الله ته یو لوی تعداد د مسلمانانو غیر الله ته چې دی منسوب کوي. همدغه شرک دی. شرک چې دی هغه څه خامخا بت ته سجدي کول ته نه وایي. نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې زما په امت کې به شرک داسې ننوځي لکه څنګه چې په شګه کې میږي روان وي، د هغې اواز څوک نه اوري، شور شرابه نه کوي، دقسې زما په امت کې به شرک نه نوځي. نن دقه مشرکانه عادتونه دا په امت کې ننوتې دي. یو طرف ته د الله رب العالمین ښکارا د قرآن کریم احکامات دي چې ولله غیب السماوات والارض، د الله تبارک وتعالی د سوا بل څوک د غیب او علم والا نشته دی
او د امت یو لوی تعداد هغه د غیب علم مخلوق ته ثابتوي، انبیاء کرامو ته ثابتوي، څوک امامانو ته ثابتوي، څوک پیغمبرانو ته ثابتوي، څوک چا ته ثابتوي. او دغه شانتي مختلفو طریقو سره په دې امت کې دا شرک هغه ننوتی دی. او چې کله دا شرک وي نو انما المشرکون نجس، دا نجس دی، د دې عقیده هغه ګنده ده. ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. د هر ګناه معافی الله رب العالمین کوي، د خپل بنده د مغفرت لپاره بهانې لټوي، د خپل بنده د بخشش لپاره لارې ورته کولاوي. نو سوای د شرک نه چې مخکې نه الله رب العالمین اعلان کوي چې د دې معافي او بخشش نشته دی. نو چونکې دا اعتقادي نجاست او جسمانی نجاست مراد نه دی، دا چونکې د شریعت مطهره هغه سیاسی فیصله وه چې نن نه بعد به مشرکان دا به مسجد حرام ته، بیت الله ته، او بلکې د حرم پاک چې کوم څومره ځمکه ده دې ځمکې ته به دا مشرکان نشي داخلي. او بیا نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل اخرج اليهود والنصارى من جزيره العرب، جزیره عرب نه یهود و نصارا وباسي. او څومره نبی کریم صلی الله علیه وسلم روح مبارک ته به تکلیف رسی چې کله همغه عرب مشران او دغه د مشرکینو سردار د یهودو نصاراو مشران راوغواړي او د دې امت هغه لونه خویاندي هغه ورته چې د په لارو کې ودري او په تور سر او بے حیا او بے پرده ورته ودري، نبی علیہ الصلوۃ والسلام روح مبارک ته وسوره تکلیف رس. د الله محبوب پیغمبر دی امت ته څنګه دین ورکړو؟ یو قیدیانو جماعت پیش کړی شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته، هغه کې وزن نه و چې تور سر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خپل هغه مبارک صادر ورکو بلال حبشی ته چې بلال دا دی زنه په سر باندې واچو، د جنې په سر باندې واچو، تور سری ده. بلال حبشی عرض کوي یا رسول الله دا خو د کافر لور ده. پیغمبر اسلام فرمایي چې اے بلال تنن د دې کافر د لور په سر باندې صادر واچو، قیامت پر ورځ الله رب العالمین بستا په ګناهونو باندې پرده واچي. د الله محبوب پیغمبر دا نه برداشت کوي چې د کافر د لور د سر نه د پټاو خوش. نن د عربو هغه حکمرانان د خپل لونه خویان دي، د امت مسلمانان جنکې هغه دغه یهودو نصاراو چې کوم مشرکینو سردار دی او د لکونو مسلمانانو قاتل دی، هغه قاتل ته چې دی هغه د امت هغه میاندې خویاندې هغه بچي هغه ته په لارو کې ودرې بې حیا او بې پرده. د نبي علیه الصلوۃ والسلام مبارک روح ته به څومره تکلیف رسېدلی په دې باندې. نو لہذا دا مشرکین دی، د دوی داخله په هغه پاکه خوره باندې منع ده. او د دې وجه دا ده نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې دا خلک چې ذلیل او رسوا کېږي مسلمانان وجه سوی حب الدنیا و کراهیت الموت، د دنیا محبت د وجه نه، د ډالرو محبت د وجه نه دومره سترګې پې پټې شي چې بیا هغه ارض مقدسه هغه پاکه خوره هم هغوی ته ښکاره نه شي. الله تبارک وتعالی فرمایي چې فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، دې کال نه بعد به دا نجس خلک چې کوم اعتقادي نجس دی، پلید دی، ناپاک دی، مشرک دی، دې مسجد حرام ته به نږدې نه راځي. وان خفتم عیلة، که چېرې تاسو دا یری د لوږې به مړه کېږو، دومره مال او دولت چې خدای پاک درکړی دی، ځمکې نه سونه راوځي، ځمکې نه دا ټول نعمتونه راوځي، نو د دنیا حرص دغه عربو خلکو ته کم از کم نه پکار، ځکه د الله رب العالمین ټول نعمتونه دوی ته دی، بلکې هر مسلمان ته چې څومره مسلمانه خطه ده چې د الله رب العالمین په ذات باندې توکل وکړي، نو رب کائنات ټول نعمتونه دوی ته ورکړی دی. وان خفتم عیلة فسوف یغنیکم الله من فضل ان شاء، که چېرې تاسو سره یره وي د محتاجۍ نه، فسوف یغنیکم الله من فضل، الله رب العالمین به غنیان کړي تاسو لره په خپل فضل سره ان شاء، که چېرې هغه غوښتل. ان الله علیم حکیم، بېشک الله جل شانه علم والا د حکمت خاوند دی. یو مسلمان باید دین نه یریږي چې یاره که مشرک سره که کافر سره او دغه شانتي د دې ظالمانو جابرانو سره مونږه مخالفت وکړو او دوی سره مونږه جنگ وکړو، د دوی مخالفت وکړو، د دوی سوشل بایکاټ وکړو، د دوی معاشي بایکاټ وکړو، نو زمونږ تجارت به څنګه کېږي، زمونږ معیشت به څنګه کېږي او زمونږ به دا ملکی نظام به څنګه چلیږي. نو الله رب العالمین فرمایي چې وان خفتم عیلة فسوف یغنیکم الله من فضل ان شاء، که چېرې تاسو سره د مفلسۍ یره وي، د محتاجۍ یره وي، نو الله رب العالمین به په خپل فضل سره تاسو غني کړي. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، که چېرې دغه کلي خار خلک د الله نه یریدي، ایمان راوړي، تقوا اختیار کړی وي، الله رب العالمین فرمایي چې ما برنه به هم برکات نازل کړی وي، لاندې نه هم برکات هغه چې راخېجولی وي. ولکن کذبوا فاخذناهم بما كانوا یکسبون، چې کله دوی تکذیب وکړي د الله جل شانه عذاب دوی طرف ته متوجه شي، او چې کله موږ او تاسو د الله فرمانبردار یو
برنه به هم برکات را نازلېږي او لاندې ځمکې نه هم چې دغه برکات راو ځکه ان الله علیم حکیم، الله جل شانه علم والا د حکمت خاوند دی. ربنا تقبل منا انك